او نبی علیہ السلام بارک وی په موقع کې دا وی چې ما سره چې کوم هغه نفس ته هغه ما قید کړی دی هغه ما دا خبرې نه کوي اله بدل خبرې نه کوي اله تشدد خبرې نه کوي اما دا نه و چې مل نور راغلی زم ولا نظم مؤمن کېدل دا دی چې تعالی رانه شي ته ولا لاړ شه ستا مړېونه کته ولا لاړ شه ته دا هغه د قبر کې مور لکارو کا وګم ولا ورکا غ جنازې لورکا دا پښتونولیم دا اسلام هم دی دا انسانیت هم دی دا مذهب هم دی نو اتقوا الله دا الله تقوی اختیار کې آیت کې الله سبحانه و تعالی ټول انسانیت د مذهب د قام د نسل د رنگ نه بالاتر هوکر ته خطاب کړی دی دام یاد لرئ چې الله سبحانه و تعالی چې چاته خطاب وکړي دا څومره د شرف خبره ده جنہ چې مؤمنانو ته خطاب کړي دي بلکې مشرکین ته خطاب کړي تور سپین نه د دنیا نوم انسان الناس کې ټول راځي کاغه مسلمان دی او کنه دی کاغه تور دی که سپین دی که داغه تعلق هر وطن سره دی هر علاقې سره دی نو الله سبحانه و تعالی هغه ته خطاب کوي دا ډیره د شرف خبره ده چې د کائنات د دنیا خالق زمونږ او تاسو خالق مونږ ته خطاب کوي دا ډیره د شرف خبره ده یا ایها الناس اے خلقو اے دنیا انسانانو اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده تقوا اختیار کې د تقوا مونږ ډېر ځاته معنی کړی دي په مختلفو موقعو باندې په هغه ډیټیل کې بنظم او تاسو دومره په ذهن کې واچوي چې الله سبحانه و تعالی د انسانیت دا مطالبه کوي اساس شه د الله بارکه تاسو یو ذمہواری دا هغه بارکه تاسو حساس شئ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده او ولی حساس شئ زکا چې الله سبحانه و تعالی تاسو د یو نفس واحد نه د یو سل نه تاسو پیدایش کړی تاسو پیدا کړی وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او بیا دغه د آدم السلام نه بیا حوا سلام علیه حوا بی هغه پیدا کړی شو او بیا الله سبحانه و تعالی وجدا زوج یعنی د خزه او د خاون یعنی آدم علیه السلام او حوا سلام علیه د دین بیا مزید انسانان پیدا شو نارینه هم او زنانم الله سبحانه و تعالی په ځمکه کې په دنیا کې هغه خوار کړل بیا الله سبحانه و تعالی وتقوا الله او د الله تعالی تقوا اختیار کړي هغه الله سوکت الذي تساءلون به والارحام چې تاسو داغه په نوم باندې منښت کوي او سوالونه کوي محققین علما دي کوي تساءلون به والارحام تساءلون به والارحام مطلب دا په پښتو کې مونږ ویل کده خدای خاطرو کده کار ومنه لکه مطلب دا چې په خپل جایز او ناجایز کارونو کې خلق د الله سبحانه و تعالی واسطه ور کوي د رب خاطرو کا زما دا خبرو منه د رب خاطرو کا زما دا کارو کا داسې قسمه اسلوب اختیاریږي په جایز کارونو کې هم په ناجایز کارونو کې هم خلق دا اونته کې خبرې کوي بیا الله سبحانه و تعالی مخکې وي او د ارحام او تقوا د رشدار تقوا اختیار کې ان الله کان علیکم رقیبا او بشکا الله سبحانه و تعالی تاسو باندې رقیب دی هغه نگران دی دا د آیت مختصر غونډه کې خلاصه وا اوس په دې کې محققین علما چې په دې باندې تدبر کړي نو سلور زما په نسبت باندې او سلور غټه خبرې کړي دي زدا غنم کو په دې خطبه کې تاسو دا سلور خبرې یاد کړئ ان شاء الله چې ډیره خبره به اسانه شي او زه به دوی هم چې زما په خپل مقصد کې کامیاب شم دا سلور مین خبرې دي نمبر 1 هغه د رب تقوا الله سبحانه و تعالی تقوا تاسو اختیار کړئ یعنی الله سبحانه و تعالی په خپل ژوند کې راولې او د الله سبحانه و تعالی متعلق کانشیس شي دا خبره اهمه ده د الله خبره ده د پټي خبره نه ده د رور خبره نه ده د پلار خبره نه چې پای کې کوتاهی کې ده د الله سبحانه و تعالی خبره ده د هغه متعلق تاسو حساس شئ د دې څه مطلب یاد لرئ اکثر د الله تقوا نه مطلب داري اکثر وړو کې کارونه هغه چې مونږ کله اګنور کوو هغه نظر انداز کوو نه هغه په هغه غټ سیس باندې اثر غورځي زه به تاسو مثالونه در کوم دا خبره به نور مسانه شي مثال په تور باندې تاسو اوس کوم ملګری جمعه ترالل یا کله د جمعه تاسو بهر ځئ یا د کور وروته نو الله سبحانه و تعالی په دې باندې خوشحاليږي چې فرض کړه تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایي د کور نه چې کله وروته یا چې کله مسجد تراتل نو خیخ پر مخ کې تاسو غدو وایي بظاهره 5 سکند په لګیدل بظاهره چې ډیر معمولی غونډه کې یا گاډي کې کیناشته او تا د سفر دعا دی وي خو هغه ستا چې کوم الله سبحانه و تعالی سره تعلق دی هغه هغه امپیکټ ورزي او چې ته دا وړو کې کارونه کې هغه تعلق سره مضبوطيږي هغه خلک وایي کنه وي قطره سے سمندر بنتا ہے دا خلک اګنور کوي وړو کې خبرې لکه او د شردام نه نو د شردام کې کفر کړي دی پراپر خیالو ساتي نو ستا هغه غټ تعلق باندې بدا اثر وکړي دا څنګه چې درغه اګنور کې دا وړي خبرې یا مثال په تور باندې په لار روانه او د اغلار کې یو میخ پروت دی یو ازغنه پرتر ته هغه اخواک دا اوس بظاهر ډیر معمولی غونډه کې کار دی او هغه تعلق چې کوم غټ تعلق دی الله سبحانه و تعالی سره هغه تعلق په حقیقي
دا خو یو ډایمنشن شو. بل جهت د دې دارې کو فرض کتره دې خیال نه ساتي یو ورځ د مونږ قضا کته مړه خیر دی بس دا معمولی خبره ده بیا د او د سره دام د صحیح طریقې سره کته مړه دومره ضروری خبره نه ده بزر زره غسیز دغه کې دا سه نور کارونه واړه کارونه بیا نه سفر دوا د خمړه او دی نه بس پرې دی خیر دی سو دومره ایشو نه ده ور کفر مسله نه ده دا وړي خبره ته اګنور کې نه یو ورځ اګنور کې پس دوه ورځ اګنور کې یو ورځ نا وخت راشي مانځله بل ورځ نا وخت مړه بس سره خلک سره لګي دنه برن یواز راځي نو څو ګره هغه غټ تعلق په سر انداز شو چې کوم به مخکې تر هغې باره کې حساس وي چې الله اکبر وشو ته به رالې تا به د صفایي خیال ساتو د خلکو خیال به ساتو چې هغې خیال تا نه ساتو نو هغه تقوا تا نه اختیاروله دغه تقوا کې دا وړوکي خبرې راځي چې هغه تا اګنور کړلې نو الله سبحانه وتعالی سره هغه تعلق به خراب شو. ځکه الله سبحانه وتعالی په دې آیت په دې مخکې په دې صورت کې وایي وان تکو حسنه یضاعفها کو فرض کا وړو کې نیکی ولې نه الله پاک دې بغه دوچن کم ډبل وکم یعنی دا وړو کې کارونه کو د سفر دوا دا کو د سره دام ولې نه کو هغه نور د سی وړو کې کارونه دي هغه اګنور کول دا زموږ هغه غټ تعلق په خرابېږي. دا نمبر 1 خبره په دې آیت کې شوه اتقوا الله الله تقوا اختیار کړي. دلته ګوره دی نه دی ویلي چې هغه کم کارونه هغه کارونه نه دي یاد کړي خو دې نه مطلب عمده دی چې دغه وړو کې کارونه کو ته اګنور کې تعلق په الله سبحانه وتعالی سره خرابېږي او کو دغه واړه کارونه ته توجه ول ورکې واړه کارونه ته توجه ورکې الله سبحانه وتعالی سره په تعلق هغه حقيقي. دا نمبر 1. نمبر 2 د ارحام تقوا اختیار کې دوی مغه خبره په دې کې دا شویره په دې آیت کې د ارحام تقوا مطلب دا لري چې کومې رشتہ دارې دي پاغه کې تاسو د الله سبحانه وتعالى تقوا اختیار کې. دا ګوره دا ډېره بھاری خبره ده ډېره درنه خبره ده زموږ عام خلک دې ته ډېر سپکو ګوري چې بس مړه رشتہ داري دومره کومه کړه خبره ده غم خادي او کومه نه کړل نو بس پرې دې اوس راشي موږ خبره که څوک زما په دې لومبنه خبره پیښوي نو په دې خبره به اوس پوي چې اوس کوم خبره کوم پر رشتہ دارې کې په تعلق کې په ریلیشن کې کا د خزر خاون تعلق ولني چې وړو کې خبرې ته اګنور کې نو په هغه غټ سیسبا امپیکټ ورزيږي. زه به تاسو له مثالونو در کوم نو خبره واضح کیږي ځکه چې مثال ډېر ضروری دی. الله سبحانه وتعالی په قران مجید کې مثال ورکړی. اوس تاسو غور کې خزو خاون بزوالم خزو خاون خزو خاون اکثر خزه داسې خبرو کی معمولی غونډه کې خبرو کی خو هغه خبره وړوي خو خبره کې چلوي خاون په خپشي معمولی خبرې لکه مثال تر باندې مونږه په معاشره کې داسې کیږي چې خزه خاون ته وځي زمړه خبره ډیره وړه ده چې زمړه یا دا خاون ورته وځي زمړه روکشه یا وته غلط الفاظ وي دا الفاظ ډیر وړو کی دي هغه تعلق چې دا خزه او خاون دي هغه امپیکټ په هغه ریلیشن باندې امپیکټ دا غورځي رو پکې دورې راځي یو ورځ سخت خبر وشي دویم ورځ سخت خبر وشي نو څنګه چې د الله سبحانه وتعالی سره غو تعلق کې دغه وړې خبرې تا کاونټ کولې دي شمیر کې دی راوستي داسې بدل تم دا شمیر کې راولي چې ته سخت خبره خو نشي چې ته سپکه خبره ونشي رو اکثر داسې کېږي تاسو بس خان دی بزره خبرې کومه په ما په خپل کلی کې هم کړې وي چې اکثر داسې وي خاونه چې کله خزه کور نی نو خاون خوشحالي وي شکر دی چې مازغه مې په آرام شو او دغه رنګ بچي چې کله پلار کور نه ډیر ځات خوشاله او بس زبردست نن په پلان کې ملګری ته ټلیفون کوم ډیګری د مرګ ته ټلیفون کوم دی پلار نه نشته ډیر ځات خوشاله دی ملګرو ټلیفون کې لکه کور تلاشه بابا مې نشته نن به ویډیو گیم کوم نن بدا کو پلان کې کو ډنګری کو التا اغا یره دومره د دې د پلار نه دومره ګور پلار خو پکار چې په کور کې وي خوشاله وي او چون کې دغه تعلق کې هغه کې خرابې دی ګړبړ دی پلار راغی بس هغه ته چې چنګیز خان راغی پلار راغی نو څه چلو چې پلار راغی التا هغه تعلق نویت داسې دی چې هغه خراب دی لکه دا پلار چې دا کوشش نه دی کړی چې دې زوی سره زکینم دله ز وخت ورکم دله ز ټایم ورکم دا خبره ووره دیم ځوان دی الکتین وسیم د مسله د سم مسله د سره تکینه ته سره خبره وکړه دی ووره د ووره د سره سم مسله را نو دغه وړکی تعلق اګنور کول په وړکی خبره رښتې ما ټول نه زبو سره غم خادي نه کومه سوال به راکی مال نور اغلی زم ولنه اوس په بیا به مونږه د خپل سماج کې چې کوم روایتونه دي یا به هغه کو یا به د قران کریم منو هغه بیا زمونږه خوخه ده الله پاک مونږه آزاد پر خود استاد خوخه ده وجدان منی او کو دغه من هغه بیا خبرې دي او وړو کې خبرو باندې او ګوره هغه خبرې بعضی وخت کې د سیم کیږي مونږ پر خپل ملګرو کې یا په ټولنې کې اکثر دا رښتې پسنګ خرابېږي مونږه د سې دا فیشل ایکسپریشن مونږ داسې جوړ ګمنه وي خپل کار وکړي یا زه وره ماته زما سي لګي نو خبره خوري را وړه د خو زما وړه د مات کو
نو داسې په ښځه او خاوند هم کېدي شي هغه د پلار او د زوی هم کېدي شي پلار له دا پکار دي چې په دغه ځای کې هم تقوا اختیار کړي چې کله میلمانه ناست دي نو خپل بچي ته نه رټي هغه نه چېرته غلطي وشو چې د ګلاس ته پرېوته چېرته څه بل څه غلطي وکړله هغه اکثر پلار څوک د هغه د ملګرو په وړاندې او د هغه میلمنو په وړاندې هغه نه سرمون باسي دا اوس ته پرې پوهېږې نه خو تا دومره غټ ګیپ راوسته تا دومره غټ زخم راوسته د لفظونو چې ته څه اندازه نه شي کولی هغه زوی بیا یېرېږي پلار له مخې نه راځي چې ورته وایي خیر دی بچې دا کار داسې وکړه بس معمولي غونته کې مونږ په دې عمر کې دارې عمر هم پوخ شو خو چې بار ګرځو چې ته یو د پلار عمر کې راته وایي څوک راته وایي چې بچې نه زه یم چې بس زړه مې یو دومره شي سړی خوشحاله شي بیا خو خپل پلار درته وایي نو هغه هم سړی پرې خوشحالېږي مشر درته وایي نو مشرانو له پکار دي چې کشرانو له مینه ورکړي او کشرانو له پکار دي چې دوی له عزت ورکړي مشرانو له پکار دي په دې باندې شفقت لاس کړي په دې کې تقوا اختیار کړي دا وړې وړې خبرې دي اوس تاسو راشئ په د خپل ګوانډ کې په د خپل سماج کې په د خپل پښتنو کې خبره به د خبرې په شان نه وي رو هغه تعلق معمولي غونته کې لکه مطلب دا دی چې مخکې به هلکه پړق ایستل دا ډېره غټه خبره پړق دی بس تعلق خرابېږي مور به رانه خفه شي پلار به نه اوس خو ډس ته خبره تلې ده دا ولې هغه وړوکې خبرې اګنور کول د هغې امپیکټ مونږ ته اندازه نه وه بظاهر دا معمولي خبره ده مونږ هم اکثر استادانو په اکثر سخته خبره شاګرد وروسته به بیا خفه ځان ته رانږدې هغه ساعت پې مونږ پوه نه شو خو ځان سره چې کله سوچ کوو واقعي زمونږ هغه خبره سپکه وي سخته خبره مو ته کړي د خولې نه هم څه سخته خبره وځي نو داسې قسمه په رشتهدارۍ تاسو په دې باندې خرابې شو لکه تاسو که وګورئ ترور څومره خوږه رشته ده تره څومره خوږه رشته ده زه ته خپله خبره وکړم ما ته تر ډېر زیات ګران دی د حد نه زیات راته ګران دی او هغه هم پکار دی چې خپلو وروڼو سره مینه وکړي د چا پلار نی نو دغه ترې باید چې د پلار په ځای کښېني دا د هغه ګناه ده چې نه کوي دا بدبخته دی بدنصیبه دی چې هغه ته الکان پاتې شو او هغه د هغې د خیال نه ساتي ته د خپل رور ځای اوس ونیسه ته هغه مشر هغه وفات شو نو پکار چې ته د دې ماشومانو خیال وساتې بدبخت دي دا خلک بظاهره خو ډېر وړوکي کار ښکاري ګوره سورې نساء دا سورې نساء ده د کمزورو خلکو خیال ساتل په ریلیشن کې الله پاک ډسکس کول په هره معامله کې الله پاک ډسکس کول نو چې کله خاون دا سوچ کی ښځه دا سوچ کی تر دا سوچ کی ماما څومره خوږه رشته ده تاسو ګوره بیلیږي تاسو ما ته وایي بیلیږي نه کوي نه ځي تګ راتګ نی د ښځو تګ راتګ نی همدغه خوری مړ شي همدغه ماما مړ شي بیا پې جاړي پې جاړي کو جاړي نه غړ کې جاړي خو جاړي خپې پې ګران دی وته خدا د معاشرې هغه پلسترونه دي چې مونږ په دې خپل مخونو باندې په خپل مشاهدو باندې لګولي دي هغه مونږ نه پرېږدي زما زړه غواړي چې زما ما سره خبره وکړم خو بس هلته پکې پښتو پکې راشي او ایکس پکې راشي او سمد بسوي او عبدالرحمن بای بسوي او مجیب بای بسوي دا خبرې پکې راشي یو د الله رنګ یو د الله رنګ د ملنګي ده د الله په رنګ کې رنګېدل یو د معاشرې پر رنګ کې رنګېدل هغه باچا خان بابا باره کې یو زما یو استاد دا خبره کوي چې لکه دا مونږ لیدلې خلک که نه دا جمدي چې کوم مشران دي وي هغه د خپل ځان نفي کړی وه او نبي علیه السلام باره کې وي په موقع کې دا وي چې ما سره چې کوم هغه نفس دی هغه ما قید کړی دی هغه ما ته دا خبرې نه کوي هله بدل خبرې نه کوي هله تشدد خبرې نه کوي اما ته دا نه وي چې مله نور راغلی زه مله نه ځم مؤمن کېدل دا دي چې تا له را نه شي ته وله لاړ شه ستا مړی ونه که ته وله لاړ شه ته د هغه د قبر کې ورله کار وکړه اوږه م وله ورکړه هغه جنازې له ورکړه دا پښتونولي هم ده دا اسلام هم دی دا انسانیت هم دی دا مذهب هم دی نو اتقوا الله د الله تقوی اختیار کړئ ځکه تاسو آیت ابتدا له راشئ یا ایها الناس سره خطاب کړئ الله سبحانه وتعالی غواړي هغه مذهب ستاسو خپله معامله ده خو په انسانان دی داسې قسمه ژوند کي ټولنې داسې قسمه ژوند کي هر کس له احترام هر مکتب فکر والا له احترام خپلو غلطو اعتراف وکړي ښځې ته ووایه ښځې خپه نه شي وختي په غوسه وم ځکه مې دا خبره وکړله کښېنه ورسره خبرې ورسره وکړه شرم پښتانه په دې شرمېږي مه شرمېږي دا ستا ښځه ده دې خپل کور پرېښودلې خپل مور یې پرېښودله چا له راغلی ده تا له راغلی ده او دا رنګ هغې له هم پکار دي چې زه دا زما خاوند دی زه به د خیال ساتم تپوس کول اجازت او پرمیشن د در توقیر د در عزت او د در رازونو دا د دې ذمهواري د قرآن حکیم په دې هم ضروري دی دا دواړه زوج دي دا به چلی او دغه تعلق تاسو غواړئ چې څنګه نو سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعلق تاسو څومره د مینې تعلق خدیجه رضی الله تعالی عنها سره هغه تعلق وګورئ نه د خپلې غلطۍ اعتراف کو خاون سخت خبرو کې نو خاون دی ومني ماما دی ومني ورواره دی ومني کاکا دی ومني مونږ کې منل نشته د خپل ځان کې نرمي پیدا کول د دشمنۍ د تربګنۍ هېڅ نه جوړېږي زمونږ چې کومې علاقې نه خلک به همغې ته کښېني شل اخوا مړ شي شل دی خوا مړ شي 50 کال همغې ته کښېني چې ځې راځې چې ځې نو ویسه بازوله به راځې همغه خبره
نو ما روغې راشي نو خدا نه چې د غروانې نه مخکې ته چې کم دی نو روغ وکړي. دریم نمبر د مال تقوا. په دې صورت کې ورپسې د وراثت خبرې راغلي دي. د مال په تقسیم کې د الله سبحانه وتعالی تقوا اختیار کړه. ورپسې تاسو ذکر د مال بحث راغلی، د یتیمانانو حقوق راغلي، یعنی په منی میټرز پیسې چې د لاس لرازي نو په حلاله طریقه پکار ده چې راشي، د سود نه د حرامو نه پکار ده چې ځان وساتي، او بیا فرض کتا سره د چا حق ته هغه حق پوره کړي. مؤمن بس کوي هغه حق د خور را سره حق دی په خوشاله ورته ورکړي. ولی ځکه چې الله راته ویلي، ځکه چې زه مؤمن یم، ځکه چې زه موحد یم، زه حق ورکوم چې الله سبحانه وتعالى د خور حق ورکړه، زه به د خور حق ورکوم، د پلار حق ورکړه، زه به د پلار حق ورکوم. بدبخت قام مونږ څنګه چې پلار دی، پلار جمدی دی، هغه بدري چیرې ساتلې دي، سپټې دي، همدغه پلار سره یو ځای ماشومان دي، بچي یو ځای اوسېږي چې پلار یې فوت شي په هغه چیلې باندې لاس لګېدلي، په هغه چیلې باندې تاسو یو بل کچرو ته راکاږئ، یو وي زما ده او بل وي زما ده. هغه سایکل چې کم پروت یو وي دا زما دی او بل وي زما دی، په هغې باندې بیا دوی عدالتونو ته ځي. دا ولې څه چلو شو؟ پلار وفات شو، شر جوړ شو، یو خوا راکاږي، بل بل خوا راکاږي، یو بل ته ګریوان ته لاس اچي، رونه یو بل ته لاس اچوي. او بل طرف ته قرآن حکیم څه وایي چې دا مؤمنان د دنیا مؤمنان آل اوور د ورلد دا اخوا دي، یارونه دي، دا خو د وینې رور دی، هغه چې کوم دی فکري رور دی. سعودي عرب زما فکري رور دی، ته مې خپل د وینې رور تا سره زه لاس لګوم. ښځه دې په دې نه خفه کېږي چې دا خاوند مور سره مرسته کوي. خفه کېږي که نه خفه زموږ معاشره کې خفه کېږي. ته ولې دې مور له دې پیسې ورکړې، ولې دې چاچي له پیسې ورکړې، ولې دې تره له پیسې ورکړلې، ولې رور سره دې ښې ګړه وکړله چې یو کمزورې رور دې راکې دی نو رونه ښه دي په باید چې هغه ورسره ودرېږي. ښځه راشي خاوند ته مه کوه ورسره مده بد پې لګي ګورې ښه یا ته خو یو د اوړو یعنې تاسو په تجربو کې یو د اوړو تروړه واله رور له چې ښځه تا سره څه کوي. پکار چې دا ښځه ته ایجوکیټ کړي. موږ مسلمانانو، موږ مؤمنانو، موږ موحدانو باید چې په هغه پرې الله شاباسي راکړي و خفه کېږي پې مور سره زه مرسته کوم، ښځه پرې رانه خفه کېږي دا دې ورسره ولې وکړو. ښځې سره زه مرسته کوم، مور پرې رانه خفه کېږي، دې مور ته دا مې ښځه ده، دې له به زه ورکوم، پیسې به له ورکوم، زما ذمواري ده، دا ګټه په خاوند ده، په ښځې نه ده. که ځان لکي بله خبره ده، ته به یې کوې، ته به باروځې، دا کسب به ته کوې. دا موږ څه کوو؟ رور سره ته مرسته کوې، رور له پیسې ورکې، رور له غریب دی، مور پرې ته پکارېږي. دا څنګه مور ده؟ د مور ډېر احترام دی، دې ته ویل پکار دي چې ستا ډېر اوچت، ستا قرآن موږ ته دا ویلي دي چې مور ته اوف قدرې مه کوئ، خو مور یې دا ته څه کوې؟ په ادب سره ورته موږ دا خبره وکړو چې د اختلاف په موږ مور سره هم کوو په ادب سره. د مور دا حقوق چې زه بیانوم، د پلار دا حق چې زه بیانوم، اټ ډزنټ مین چې هغوی غلطه کوي او موږ به ورته بس هېڅ نه وایو. نه، په ادب سره چې مورکې دا کار دی غلط دی، دا زوی دی ډېر غریب دی، د سره په کار ده چې دا مرسته وکړي شي. ښځه م ایجوکیټ کې. دا ولې د مؤمن ښځه داسې څنګه کیدی شي؟ دا ایجوکیټ نه ده، دا خاوند ایجوکیټ نه دی، دا مور ایجوکیټ نه ده. موږ زور په نورو څیزونو روړی خو په دې نه دی روړی. دا خپل خوی دا لږ دا تشدد پکې کم کې. او مور سره کې څوک فرض کا ښېګړه کوي، عبدالرحمن زما د مور فرض کا یو مور هم د دې ورسره ښېګړه کوي، پګای چې زه ورته وبس خېږم چې زه دې ورسره کوي، زه ورسره ولې نه کوم؟ دې رور سره مدد کوي نو زه ورسره ولې نه کوم؟ په دې کې مقابله وکړې. موږ صرف په نفرت کې، په منافقت کې، په هغې کې مقابله کړې ده. خپل رور له چې کم دی نو خپې وو، خپل پښتون رور له خپې وو، خپل قام له خپې وو، خپل وطن له خپې وو. دا بدبختي ده. نو باید چې په دې خبر باندې غور کو. زما دا خبرې ټیکې وي نو عمل پې وکړئ، کو ټیکې نه وي نو بلکل پې تاسو عمل مه کوئ. دا د الله تقوا، د ارحامو تقوا، د مال تقوا، او اخرنې د وخت تقوا. د وخت تقوا د وخت څه مطلب؟ الله سبحانه وتعالی وي دا مونځ په مؤمنانو باندې فرض دی وقتن فوقتن، کتابا موقوته، وقتن فوقتن چې فرض دی. اوس مطلب هغه وخت لکه اوس ګوره تاسو ټول د یو ځای بل ځای نه مانځله راغلي یې، دا وخت تاسو چاله نه ورکوئ. مجیب وایي نه زه اوسګار نه یم، هلو زه اوسګار نه یم جي، د مونځ ټایم دی بیا به ګورو. ولې دا وخت خاص کړی دی الله سبحانه وتعالی. دغه رنګ ښځې له به خپل وخت ورکې، مور له به خپل وخت ورکې، بچو له به خپل وخت ورکې. هغې کې به تقوا اختیار یې، هغه وخت به صحیح تقسیمې. تاسو کې چا دا کار کړی چې لور سره به زه نن خبرې کوم، کښېنم به ورسره، زه به دا اورم، دا زما وینه را، دې له ټایم ورکړه، دا واوره چې دا څه وایي. او ګوره تاسو ګوره نفسیاتي طور سره چې دا لور وایي چې هلکه دا پاپا مې بابا مې ما لس منټه چې لکه چا سره به هم خبرې نه کوه، هلکه څوک ګوره ډبوي په قلار کښېنه، لور له زه ټایم ورکړو، سوچ وکړه ویل یې وله ورکو. زوی ته دغه رنګ کښېني او تاسو ګورئ دیوال ټکولو له بړاجت نه راځي، هغې له بړاجت نه خو مونږ خو داسې وکړو که نه،
چې هغې سره کینو. تاسو وګورئ د سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها تعلق تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر داسې د دوستانه غونډه کې تعلق یې ورسره. زمونږ داسې نشته بابا راغی بس چنګیز خان کور ته راغی بالکل لکه مونږ داسې هغه پن ډراپ سایلنس شي. استا پلار دی خپلو کې تاسو خبرې وکړئ، په دین باندې خبرې وکړئ، په قام باندې خبرې وکړئ، په خپل خاندان په مسلو باندې خبرې وکړئ، د خپل خاندان کې چې رشتې ماتې شوي دي په هغې باندې خبرې وکړئ، په سکول باندې خبرې وکړئ، په کالج باندې خبرې وکړئ. بچې څه مسله ده ته وي راته وایه. ګور هغه باندې تاسو یو ریسپانسبل یې کې نه هغه زوی به هم خوشحالېږي ډېره. لکه زه ته خپله پرسنلي زه د هغه څیز نه تقریبا اوته مې اوس هم مونږ واړو لکه پلار ته خو مونږ واړو چې مونږ ته مشوره رانه غواړي تپوس رانه کوي د زړه مې یو من غټ شي لکه ما هم دا پلار څه ګڼي ما نه تپوس کوي څومره ښه فیل کېږي ما نه تپوس کوي دا پلار مې چې هغه لاره ښه ده کو دا لاره ښه ده. د ښځې نه تپوس وکړه د بچو نه تپوس وکړه دا څه چیلې او ګډ بیزې نه دي تپوس ته وکړې. دا معاشره به داسې سمیږي وخت ورکول ښځې له خپل وخت ورکول. خو په دې کې هم د تقوا اختیار کړي. دا مور دی او خواښې به مور دی په دې نه خفه کېږي چې ښځې له خاوند وخت ورکوي. په دې دا اګ به ګوله کېږي نه دی ښځه ده غوسه کېږي به نه امې مور ده زه به ورسره کېنم نه ماما مې دی زه به ورسره کېنم نه ترور مې ده زه به ورسره کېنم نه تره مې دی ته پې څه له پکارېږي. نو موږ څه کوو موږ ټول عمر خو تاسو کو ګوره یو وي دشمني لکه تاسو به اوس دې خبرې پورې یو وي هاټ وار په پولیټیکل ساینس کې چې بس بالکل ما تا پسې تماچه راغشتله توره مې راپسې راغشتل او یو دی کولډ وار ګلالي کولډ وار دی په کورنو کې هر ټایم کولډ وار شروع وي تاسې را که نه کولډ وار وي چې بس ته در برن ګورم ته زما په خوشحالۍ نه بابا چا خان بابا وایي که نه وي ته زما په خوشحالۍ نه زه ستا په خوشحالۍ نه ته زما په بربادۍ خوشحالۍ زه ستا په بربادۍ خوشحالۍ مبارکۍ له درشم عبدالسلام له اتره زوی مې دی وړه کې ویم چې مړه بیډې بې خو باسي دا څنګه پاس شو دې د تاسو ګوره دومره نمبر یې اخیستي هلته ماما کاکا لور بیا هغه به خپل کې وایي دا ګورې دقه سې ده زه چې څه وایم په دې کې تاسو ما سره کم از کم اختلاف نه شئ کولی. دا خبره ډېره صحیح خبره همدغسې ده. په بدل باندې را کارونه کوو وړه کې دننه دومره لم ټق چو دي چې پلاره دا خو عبدالصمد خو بلا نمبر یې اخیستي چې تره ورکړي مبارکۍ راځي والله کو په هغه ګیټ باندې خپې ږدي که نه پسې به مصیبت وختي. پکار ده چې دی اولاد دی چې خوشحاله شوي وپې و دا بدمرغي ده زمونږ په معاشره کې زمونږ په ټولنه کې په یو بل باندې مونږ خفه شو. نو د الله تقوا چې څوک نور راغلی غټې غټې خبرې وورېدې سو الله تقوا د ارحامو تقوا د مال تقوا او د وخت تقوا دا تقریبا 4 جوړېږي. دا په دې آیت کې ډسکس شي. الله پاک په آخر کې وایي ان الله ای خلکو د کېږئ مو کان علیکم رقیبا په تاسو باندې رقیب لکشان وضاحت کوم. رقیب دا بیک اف د نیک دی ته رقب وي رقب دی ته نو پخوا به دا قمقله غونډه کې چیلې او په دې غر باندې وختله په دې غر باندې به وختله نو هغه به هغه څه وایي ورته چې څوک یې سړي هغه ته څه وایي اشپونکي به ورغی او دا چیلې به د سټ نه داسې ونیوله چې بیخ تیوزه غورځېږي دا داسې قمقل غونډه کې سار به یې دا به یې داسې نه ورو داسې به یې راخ کله یعنې د دې شپونکي او په دې چیلې باندې یو اتارټي وه ام یور ماسټر ستا ماسټر یم داسې به یې رونیوله او داسې به یې راخ کله. الله سبحانه وتعالی وایي ستا دا مرۍ او زما د الله دقه شانتې ډېر ایغ نیغ کېږه مو ډېره بدماشي مه کوه ډېر انټې پینټې مه کوه. ان الله کان علیکم رقیبا کو ډېر ایغ نیغ کېږي که نه تا سره دا تکبر نه ښایي تا سره دا تشدد نه ښایي دغسې لاس مې دې کړي او د سټ نو مې نیولې او بس کار مې داسې به مې تو کړي خبره مې ختمه کړي. ان الله کان علیکم رقیبا الله پاک مونږ ته ګوري سی سی ټي وي کیمرو لګولو ضرورت نشته ایماندار شه په دې خبرو عمل کوو ان شاء الله. الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې په مونږ کې د دې څلورو خبرو تقوا پیدا شي او د الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې زمونږ په دې پښتون وطن کې امن راشي سوکالي راشي او پرمختګ راشي او د الله سبحانه وتعالی نه دعا ده چې زمونږ په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پیدا شي. بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإياكم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین.